السلام علیکم د ډیلی سواد ټي وي خوږو کتونکو نن در سره په یوه نوې ویډیو کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې درته یو نن داسې افسوسناکه ویډیو ښیم چې یقینا ډېر افسوس به وکئ چې لکه ښه مه کوه وایي بد نشته. نو په دې باندې ما ستاسو دپاره نن یوه ویډیو راوړله، ډېره سبق آموز ویډیو ده زموږ دپاره، او بلکې ډېره افسوسناک خبر هم ده زموږ دپاره چې لکه داسې موږ سره نه دي پکار. نو تاسو ته زه په دې سایټ باندې دا ویډیو لږ شانتې شو کوم، تاسو دا ویډیو وګورئ. نو ویډیو خو به تاسو لږه شانتې کتلي یئ چې دا افغانیان دي او د پاکستان جنډه د دې ټرک نه راوشوکئ او بیا وڅیري. نو لکه داسې نه ده پکار، ځکه چې زموږ حکومت د پاکستان کوم حکومت چې دی هغه د افغانستانیانو سره څومره مرسته وکړه، په جنګ کې ورسره شریک شو او لکه ډېر ښه مرسته یې ورسره وکړه، ښه یې ورسره وکړه. د هغې باوجود هم دوی جنډې رااخلي، کله یې شلئ کله یې سیزي. د الله پاک لاک لاک شکر دی تر اوسه پورې زموږ په پاکستان کې داسې څوک نه دی راغلی چې هغه د افغانستان خو لا زموږ یو ورور ملک دی چې هغه زموږ په پاکستان کې دلته چېرته لا چا نه د انډیا جنډه سېځلې ده، نه چېرته چا د امریکې جنډه سېځلې ده. ځکه چې دا ګوره هر یو کس ته هر یو کس ته د خپل ملک ډېر ښکلی ښکاري، د هغې جنډه ورته ډېره ښکلې ښکاري. نو موږ له نه ده پکار چې د چا جنډې پورې وخاندو او د چا جنډه وشلو. لکه څنګه چې موږ په خپل ملک به جنډې پسې خفه کېږو، داسې هر یو ملک باشندګان دا غواړي چې یاره زموږ جنډه دې محفوظه پاتې شوې او زموږ جنډې ته چا سپک ونه کتی. نو د دغې په باره کې زه تاسو سره دا ویډیو نوره هم پلی کومه، تاسو دا ویډیو وګورئ. نو ما خو په خپله باندې ډېره غوسه راغله، خو بیا هم موږ څه کولی نه شو او لاچاره یو. نو موږ به یې په الله باندې پرېږدو چې الله دې زموږ د ملک تپوس دې وکړي چې موږ ورسره دومره ښه کوو او ورونه یې حساب او بلکې زموږ پښتانه ورونه دي او زموږ سره خو بیا لکه ډېر پکار دی چې زموږ سره خو نرم دل وی، ځکه چې موږ هم پښتانه یو هغوی هم پښتانه دي. نو لکه پکار دا وه چې لکه دوی په پاکستان جنډه نه سېځلی، ځکه چې زموږ باشندګانو لا تر اوسه پورې د بل ملک جنډه نه ده سېځلې. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، نو هر سره باندې په ذهن کې راشي او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې زما دا آواز هر یو کس ته ورسي چې د دې جنډې تپوس وکړی شي. ما له اجازت راکئ، د لوی الله په امان.